الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ سورة البقرہ نہم رکوع دا 72 نمبر آیت دا کم ځای کې چې آیت لیکلی نو دا د دې زوړ او د تیر شوي آیت نمبر دی دا چې کم نه شروع کیږي دغه آینده آیت نمبر هلته ختمیږي تکتمون باندې چې کم ختم شو دغه نمبر دی تاسو دغه کې خطا کیږئ په دې ما کادو یفعلون باندې 71 نمبر ختم شو د دغه نه اوس 72 شروع کیږي او دا 8 نمبر رکوع چې لیکلی نو په دې 8 نمبر رکوع ختمه شوه د دې نه اخوا دا 9 شروع شو مخکې آیتونو کې د بني اسرائیلو په حواله باندې الله پاک دا خبره ذکر کړه چې هغې ته الله پاک د موسی علیه السلام په خوله باندې د غوا ذبح کولو حکم وکړو د غوا د ذبح کولو حکم ولې وشو حکمت مونږ ذکر کړی چې امام بیضاوي رحمه الله کوم لیکلی دی وامروا بذلک لیهان معبودهم په یو زمانه کې بني اسرائیلو د سخې عبادت کړی او د بعضې خلکو په زړه کې د غوا په حواله باندې د سخي په حواله باندې هغه عظمت او لویي اوس هم په زړه کې وه نو الله پاک دوی ته د غوا د ذبح کولو حکم په دې وجه باندې وکړو چې د دې په زړه کې کوم هغه عزت او احترام د معبود په حواله په د دې موجود دی چې هغه ختم شي دا خبره چونکې د دې په زړه کې واقعي موجود و د احترام او عظمت موجود و نو دا خبره د دې زړه نه اغسته ځکه پکې سوالونه او تپوسونه شروع کړه خو چې کله ورته دا احساس وشو چې په تپوس باندې خبره ښه ګرانېږي او نو بیا آخر دې ته تن کېښود او دا یې ویل انشاء الله لمهتدون که الله وغواړي نو موږ به ورته ورسو او په ډېره موده پس هغې ته ورسېدل هغې ذبح کړه د اوسني سبق کې چې کومه واقعه ذکر ده وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها بني اسرائیلو کې یو سړی قتل کړی شو قاتل یې نه معلوم چې نه معلوم نو اوس دا د ریاست ذمه داري چې هغه به د قاتل معلومات کوي چې دا چا وجلی دی نو د شریعت اسلامي د احکامو مطابق چې په کوم ځای کې مقتول وموندلی شو نو خواوشا خلکو نه به تپوس کیږي په نرمۍ باندې ته تپوس وشي او هغې چېرته قاتل موندلی دی لیدلی دی پیژني په واقع باندې لیدلی دی چې داسې کړي دي او په نرمۍ باندې هغې خبره وکړه بیا خبره واضحه شوه دوی به ګواهي وکړي قاتل به ونیولی شي خو که فرض که دغه ته څوک تن نږدي نو د دغه کلي علاقې 50 کسان به قاضي ته پیش کړی شي او دا 50 کسان به باقاعده قسم کوي باب القسامت په دې کتابونو کې باقاعده مستقل باب دی هغې به د قاضي د مخې قسم کوي چې نه مې دا سړی وجلی دی نه یې راته قاتل معلوم دی او نه مې په قتل لیدلی دی په دې انداز باندې به دا 50 واړه خلک قسمونه وکړي نو که دې قسم ته پکې چا تن نه یښودو نو ته به یا قاتل وښیه یا ته یې پخپله یا قاتل وښیه او که ټولو قسمونه وکړه نو بیا به ریاست د دې ذمه دار وي چې د دې مقتول پسماندګانو ته به د دیت برابر باقاعده پیسې ورکوي حکومت به ورته پیسې ورکوي نو دغه د شریعت اسلامي حکم دی او په بني اسرائیلو کې خو چونکې پیغمبر موجود دی او د پیغمبر خو د الله سره براه راست رابطه ده الله ته د هر څه پته ده نو چې الله ته پته ده اوس موسی علیه السلام کولی شوه چې د الله نه تپوس کړه الله د سړی چا وجلی دی نو الله به ورته دغه اطلاع ورکړي وي
خو بیا به سبا له بل کېږي او بله ورځ به بل کېږي، نو د ټولو اطلاعات به الله پاک ورکوي. دې وجې نه هغې له څه طریقه خو پکار وه. نو د اکثرو علماء کرامو په نسبت باندې دا مخکینۍ واقعه د غوا د ذبحې او وروستنۍ د قاتل د مقتول د قاتل معلومول دا دواړه یو دي وي، چې دا غوا کله دغه صفاتو والا تاسو معلومه کوي او هغه بیا ذبحه کوي، نو دا مړی به د هغې غوا څه حصه به دې مړي ته راواچوئ، هغه به مړی به راژوندی شي. خو بعضې نور علما کرام وایي چې نه، دا وروستنۍ واقعه جدا ده، دا مخکینۍ جدا ده. د غوا د ذبح حکم خو چې دغه کم حکمت مونږ ذکر کو لیوهان معبودهم، چې د دې په زړه کې د غوا یا د غوا د بچي عظمت کوم دی چې هغه ختم شي، هغې لپاره ورته ذبح حکم وشو. د مقتول دا واقعه چې کومه ده، نو هغه الله پاک په یو بله طریقه باندې هغې ته د قاتل پته ورکوي چې دا کم مړی دی د ده د بدن څه حصه راوالی، هغه د ده بدن ته بلې حصې ته راواچوئ. ما تاسو ته ویلي لکه خپه راوالی بلې خپې ته راواچوئ، لاس راوالی هغه پتون ته راواچوئ یا سینې ته راواچوئ، هر طرف ته کېدی شي او نو دا مړی به راژوندی شي. نو دې خبرې ثبوتو دا وروستنۍ خبره ده چې کذلک یحیی الله الموتى، الله پاک به همدغه شانې مړي ژوندي کوي. نو دا مخکې خبره چې د دې سره وتړو، نو په غوا وهلو باندې خو الله مړي نه ژوندي کوي. په قیامت کې دا خبره چېرته په قرآن او حدیث کې نشته چې قیامت کې به مړي الله پاک د غوا په غوښه وهلو باندې راژوندي کوي، دا چېرته نشته. خو د مړي په مړي باندې وهل او هغه راژوندی کېدل د دې مطلب څه کېدی شي؟ او زموږ استاد محترم موږ ته دغه تفصیل ویلی دی، تاسو لږ توجه سره واورئ چې حدیث مبارک کې راځي کل بني آدم یأکله التراب الا عجب الذنب. دا انسان ټول خاورې کېږي، خو په ده کې یو سیل دی، یو خلیه ده چې هغه نه خاورې کېږي، او هغه داسې خلیه ده چې هغه په خاوره یوازې نه، دا نه په اور باندې سوځي، نه په اوبو کې ورستېږي، نه دا په خاوره کې خاورې کېږي، هېڅ شی پې نه کېږي. او عجب الذنب د انسان د ملا اړوکی چې آخر سر ته ورسي، په دغه ځای کې وایي دا خلیه ده. نو دا دومره مضبوطه خلیه الله پاک پیدا کړې ده، دومره مضبوط سیل دی چې انسان کله ژوندی نو دا ورسره ژوندی ده، او دا د دې نورو خلیو په شانې ښه برابر ده. خو چې کله دی مړ شي نو دغه سل هغه دومره کلک حیثیت واخلي چې هغه بیا خاورې کېږي هم نه. نو د دغې یو سل نه به الله پاک دا انسان واپس ژوندی کوي، چې څنګه احادیث مبارکو کې راغلي چې قیامت ته به نږدې به 40 ورځې باران کېږي. نو 40 ورځې باران چې وشي او په دغه سل باندې کم اثرات راشي، هغه اثرات هغې کې به هغه ژوند پیدا کړي د الله په حکم باندې، عام حالاتو کې به نه کېږي. دا د الله حکم دی. ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې وه چې کله 4 څیزونه موجود شي نو یو کار به کېږي. دا غیر مسلم ساینسدانان وایي چې 3 کارونه وشي نو یو کار به کېږي. 3 ډایمنشنز ورته وایي. یو د یو څیز دپاره میټیریل پکار دی چې کم شی جوړیږي پیدا کېږي، هغې کې څه شی ضرورت دی. دا غړی ده، په دې کې دا سټیل لګېدلی، شیشه پکې لګېدلی، یو قسم اوبه پکې لګېدلي دي، دغه پرزجات دي د دې خپل. نو چې کله دا څیزونه موجود دي، دا میټیریل موجود دي، دویم هغې وایي چې کیفیت به ورکولی شي دی له. که د دې دا شیشې د بندولو په دې ځای کې ولګې او د اوبې د بار په دې سټیل کې ولګې، نو دې ته بیا غړی نه ویلی کېږي. او دریم وخت دی چې دا میټیریل هم موجود دي، دې له ته وخت ورکړي او په هغه مخصوص وخت کې دې له دا مخصوص کیفیت ورکړي، نو دې ته به غړی ویلی کېږي. خو چې کوم مسلمانان ساینسدانان دي نو هغوی وایي چې دغه 3 به وي، خو د ټولو نه اهم او ضروري پکې د الله حکم دی چې د الله حکم نه دا هېڅ به نه کېږي. او د هغې باقاعده مونږ د قرآن مجید نه مثالونه مونږ ته موجود دي چې ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته واچو، نو ابراهیم علیه السلام ښه د غوښې جوړ دی، نو میټیریل موجود دی، کیفیت موجود دی، وخت موجود دی، خو ابراهیم علیه السلام سوځي نه. ولې؟ ځکه چې د الله حکم نشته. اسماعیل علیه السلام ښه د غوښې مری ده،
د ابراهیم علیه السلام ښه مضبوط مټ دی، ښه تیره چاړه ورسره ده او په مرۍ باندې چاړه راکاږي او هغه نه کټ کېږي. ولې؟ دا هر څه موجود دی چې کوم نن ساینسدانان وایي، خو د الله حکم نشته. نو ما تاسو ته خبره وکړه چې د عجب الذنب نه یا د دغه یو سل نه الله پاک دا بنده پیدا کوي واپس، خو دا به د الله په حکم باندې کېږي. که کم یو دپاره نه غواړي هغه به نه کېږي، کم یو دپاره وغواړي هغه به کېږي. نو نن به یو سل داسې وي چې هغه به دا ټول عمر په اوبو کې پروتي، خو هغه نه به انسان واپس نه پیدا کېږي، او په هغه وخت کې چې الله وغواړي هغه به واپس پیدا کېږي. دا د الله پاک خپلې فیصلې دي. نو په ضرب در ضرب باندې چې دغه سل به یو سره ضرب کېږي، یو نه دوه، دوه نه څلور، څلورو نه اته، اتو نه شپاړس، دغه خپل یو سل کې د انسان د دې بدن چې څومره قسمه قسم سیلونه دي هغه ټول په دغه یو کې موجود دي. نو د هډوکو ځان له سیلونه دي، د ویښتو ځان له دي، د وینې ځان له دي، دا ټول څیزونه هغه یو کې موجود دي. د هغې نه به الله پاک راخورئي. بهرحال دغه تفصیل په دغه انداز باندې موږ ته بیان کړه استاد. نو الله پاک وایي چې دا مړي به الله دغه شانې ژوندي کوي په ضرب در ضرب باندې. نو دا واقعه دغه شانې وشوه، د مړي خپې خپې ته راواچولو، هغه را ژوندی شو، خپل قاتل یې وښودو او بس بېرته مړ شو، بېرته مړ شو. دوی دومره غټه واقعه ولیده، خو د هغې باوجود د دوی د موسی علیه السلام په صداقت باندې او د هغې د تورات په حقانیت باندې د دوی یقین بیا هم پوخ نه شو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. الله پاک ورته بیا د هغې هغه بدبختي ذکر کوي چې تاسو دومره بدبخته خلک یې چې لګیا یې او د معجزاتو لیدو باوجود تاسو ایمان هغه مضبوطیږي نه، هسې تشه د خولې دعوه کوئ د ایمان. او نو دغه واقعه دلته ذکر ده. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کله چې تاسو قتل کو یو کس، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، نو تاسو ګډوډ شوئ د هغې د قاتل باره کې. فیها معنی د هغه د قاتل باره کې تاسو ګډوډ شوئ. چا باندې مو دعوه هم نه شوه کولی، لکه دروغ دعوه هم څوک نشي کولی. بیا به هغه ثابتول غواړي، د دروغ الزام څوک په چا نشي لګولی. او چې کوم حقیقتا قاتل دی نو هغه ځان له دعویدار دی چې دا زما رشته دار وجلی شوی دی، د دې ماله قاتل معلوم کوي، حالانکې وجلی په خپله و. نو ده وی چې قاتل معلوم کوي، نو موږ ته خو پته نشته. نو الله وایي دا خو ما ته معلوم دی که نه. والله مخرج، الله پاک راویستونکی دی ما کنتم تکتمون، هغه چې تاسو پټوو. فقلنا اضربوه، وویل مونږه چې ووهئ هو دې مړي لره ببعضها، ببعضها. نو ببعضها چې د دې مخکینۍ واقعې سره یې وتړئ، نو ببعضها معنا په بعضې حصه د دې غوا باندې، په بعضې حصه د غوا باندې ووهئ چې دا راژوندی شي. او بل ببعضها ببعض جسدها، چې دا کم مړی شوی دی د دې د بدن څه حصه راوالی دا پې ووهئ. کذالک یحیی الله الموتى، دغه رنګې ژوندي کوي الله پاک مړي. ویریکم آیاته، او ښیي تاسو ته قدرتونه خپل. لعلکم تعقلون، دې دپاره تاسو عقل وکئ. د عقل په رڼا کې دا خبره معلومه کوي چې الله پاک هر څه کولی شي. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو. من بعد ذلک، پس د دغې نه. فهیه کالحجاره، نو دا د کاڼي شان شو. نو دا په پښتو کې خلک متل وایي که نه، پلانیز رسم د کاڼي دی. سخت زړی سړی، سنګدل سړی. سنګدل و د په اردو کې پارسی کې م استعمالیږي. سنګ کمر ته وایي، دل زړه ته وایي. سنګدل کمر زړه والا. نو عربی کې هم دغه شان استعمالیږي، کاڼي والا، زړه والا. او نو دغه بني اسرائیلو چې دومره واضحه دلایل ورته راتله، د هغې باوجود هغې باندې څه اثر نه کېدو. نو الله وایي ستاسو دا زړونه د کاڼي په شان دي. خو په کاڼو کې م الله پاک وایي بیا قسمونه دي. ځینې کاڼي هغه ډېر فایدهمند وي، کله کله ترې چینې روانې شي، د هغې نه خلک اوبه استعمالوي، کله ترې لږې اوبه را روانې شي. مطلب د هغې دغه سختۍ باوجود هغې کې دا صفت وي چې هغه بل ته فایده ورکړي. خو ستاسو زړونه دومره سخت دي چې ځان له فایده حاصلول هم پرېږده، بل ته هم فایده نه ورکوئ. نو دا درې قسمه دلته الله پاک کاڼي ذکر کوي، او د هغې تشبیه د زړونو سره ورکړې ده، یا د زړونو د تشبیه د دغه کاڼو سره ورکړې ده. نو زړونه هم بیا په درې قسمه شو. اول دا ترجمه واورئ. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو. من بعد ذلک، پس د دې نه. فهیه کالحجارة، نو دا شو په شان د کاڼي. او اشد قسوه،
یا سخت د کاڼینا و ان من الحجارة یقینا ځینې د کاڼونه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې روان شي د هغې نه نهرونه په خپله ځان له سخت وي خو د هغې نه نهرونه رواني و ان منها او یقینا ځینې د دې کاڼونه لما هغه دي یشقق چې وچوي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه و ان منها او یقینا ځینې د دې کاڼونه لما هغه دي یهبط من خشیت الله چې هغه ورغړي د الله د یرې نه یهبطو راغورځېږي رارغړي د الله د یرې نه راورغړي نو اوس د انسانانو دا زړونه هم په دغه حساب باندې په درې قسمه دي ځان له به یو انسان سخت زړی او سخت طبیعتی خو ده ته به الله پاک دا صلاحیت ورکړی چې د ده سره د خیر خزانې وي نورو خلکو ته خیر رسوي نورو خلکو ته د هغې نه خیر رسیږي فایده ورته رسیږي نو دا موږ تاسو نظر واچو عام مسلمانان دي که بیا د دین په حواله باندې دا علما کرام دي نو ځان له به داسې سخت طبیعت چې خلک وایي چې که خواله ورلم جګړه ده او چې بیا چېرته کینی او بل چاته د دین څه فایده رسوي نو بس یو دریاب دی رواني د هغې د خولې نه د خیر خبرې راوځي دغه شانې تبلیغي حضرات چې په کورونو کې ووینې او نو سخت طبیعته به یې خو چې تبلیغ کې دلته راشي که څوک ورته تیزه خبره هم وکړي زموږ علاقه خو الحمدلله ماحول جوړ دی خو چې د ښکته علاقو ته دی لاړ شي سند او پنجاب ته یا بهر ملکونو ته نو هلته پکې وال ټکولو ته هم خبره ورسي خو دوی الله دومره نرم کړي که نه حالانکې په کلي کې ورته تربور خبره وکړه نو بیا پرې ورمنډه کړي هلته صبر معامله نه کوي نو دا هغه خیر دی چې ځان له سخت زړی دی خو بل سره د نرمۍ معامله د دین په حواله باندې کوي دی بل ته خیر وررسوي بل یو سړی داسې چې ځان له هم سخت وي خو بل ته تیسه لږ لږ خیر رسي او الله وایي بل پکې داسې چې هغه بیخي شین کاڼی دی هغه شین کاڼی بل چاته تیسه خیر نه رسي خو کم از کم دومره ده چې ځان له د هغه طبیعت دننه یخ دی نو شین کاڼی هر څنګه چی که نه دا یخ کاڼی زموږ یو رشته دار آبادي کوله نو یو ملګری خواله راغلی و څه ګټې مټې راویستلې نو یو شین کاڼی د ځمکې نه راویستو هغه لوند و په هغه وخت کې نو داسې دا مزدور مخې ته ور واچوي واله دا پوست شوی دی دا پوست شوی دی دا به آسان مات شي نو هغه ورته وایي شین کاڼی پستېږي نه شین کاڼی نه پستېږي نو زړونه هر څومره چې سخت شي په هغې کې سلا وځي خو دا ځینې سړي داسې قسم کړی که نه چې بس د خیر خبره یې زړه ته نه ورننوځي خو بیا هم د مسلمان فرض دا دی چې هغه باندې به محنت جاري ساتي محنت به جاري ساتي چې نرمۍ ته راشي او نرمه خبره وکړي او معامله سلجاو کړي چې فساد ختم شي او نو دا درې قسمه زړونه الله پاک ذکر کړه نور هم په دې کې تفصیلات د مواعظو په حواله باندې شته دی تاسو دپاره دغه کافي دي افتطمعون وما الله بغافل او نه دی الله پاک بې خبره عما د هغې نه تعملون چې تاسو عمل کوئ الله پاک وایي چې تاسو څه قسم عمل کوئ نه هغې نه الله پاک خبر دی د کم عمل نه خبر دی نو انسان که یو عمل په جماعت کې کوي ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم الله پاک وایي که تاسو درې کسان ناست یئ څلورم د سره دی ولا خمسة الا هو سادسهم چې پنځه کسان ناست نو الله پاک وایي شپږم د سره زیم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم چې د دریو نه راکمیږي نو دوه شو د دوه نه چې کمیږي یو سړی ځان له شو نو که یو سړی ځان له یو ګوټ کې ناست دی او دې څه سوچ کوي نو دویم ورسره الله دی الله نه د ده دغه سوچ هم نه پټېږي ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله پاک وایي زه درته د شهرک نه هم زیات نږدې یم چې ستا زړه کې څه سوچ راځي نه هغه د ما نه پټېږي نو دلته الله پاک وایي چې که ستا دا خیالي چې ما دا پلانې کار وکړو دې نه څوک خبر نه شو نو که څوک ته خبر شو که نه شو الله خو ته خبر شو الله ته خبر شو او نو دغه هغه حضوري د الله پاک په زړه کې را حاضرول دا د مسلمان دپاره کمال دی که چېرته زموږ دا احساس ژوندی شو دا خبره مو زړه ته کوزه شوه چې الله ما سره هر ځای کې دی او بیا د ګناه په ټیم کې مو دا الله ځان ته حاضر کو چې دا کار خو الله منع کړی دی دا کار خو الله پاک د پیغمبر علیه السلام په خوله موږ ته پیغام را رسولی چې دا مه کوئ دا مسله موجود ده چې په دې الله خفه کیږي نو بیا به دغه ګناه نه موږ ځان پخپله رامنې کیږو خو دا احساس په زړه کې موجود شته خو دا مضبوط شوی نه دی
دا زړه ته نه ده کوزه شوې دا خبره، په خوله باندې مونږ منو، په خوله مونږ منو چې الله مونږ سره هر ځای کې موجود دی، که زه یوازې م او که چا سره یم، خو دا خبره زړه ته نه ده کوزه شوې. نو دا مفتي طلحه صاحب دلې راغلي، ما خو ورته سبق به دي ووایو. دوی چې راغلي دي نو دا همدغه سوچ او فکر دی چې هغه احساس را ژوندی کول دي، او احساس را ژوندی کېږي په ماحول باندې، په ماحول باندې را ژوندی کېږي. دا ماحول د درس، ماحول د تبلیغ، ماحول د مدرسې، ماحول د خانقاه، د مرکز، دا د دې دپاره چې بھائی الله چې موږ ته کم څه راکړي دي، کم ذمهداري راکړې ده، کم فرض یې موږ ته حواله کړي دي، چې هغې باره کې زموږ احساس را ژوندی شي. نو دا کېږي په ماحول باندې چې ماحول هغې ته سړی ورشي. نو نن که تاسو دلته په دې درس کې حاضر یئ او میاشت تېره شي، او 2 تېرې شي، او 3 تېرې شي، نو که تاسو په دې اراده اړو ناس نه یئ چې یاره زه دې څه زده کړم او بیا عمل کوم، نو په دې غوږ باندې یو شی راځي ورننوځي. دا الله پاک دومره عجیبه نظام جوړ کړی دی که نه، چې په سترګه څه ویني هغه محفوظ کېږي، که په غوږ څه اوري هغه محفوظ کېږي، په پوزه باندې څه بوی راکاږي هغه محفوظ کېږي، که په ژبه باندې څه شی څکي هغه محفوظ کېږي. دا الله پاک بهترین نظام جوړ کړی. ستا ارادې ته پکې ضرورت نشته. تا به یو شی لیدلی، یو سړی به دې لیدلی، د هغه تصویر تا سره محفوظ شوی، ډېره موده پس بیا وینې، بیا به هغه ته سوچ کوې چې دا خو مې چېرته لیدلی دی. چېرته کله کله داسې وشي هغه زوړ فایل راواوړي، هغه سړي ته هغه خبره رامخې ته شي، کله د آواز اورېدلی محفوظ شي، هغه بیا ډېره موده پس هغه آواز بیا واوري، نو چې دا خو مې چېرته اورېدلی. نو کله به داسې وشي چې دلته به یوې مسلې ته ستا سوچ نه وي، چېرته به بل طرف ته په سوچ کې تللی، چېرته به د چا په شانې پکې میسج کې لګیا به لیکل به کې موبایل کې، نو هغې کې به بیا تا توجه نه وي، خو خبره په دې غوږ لګېدلې ده. چې په غوږ لګېدلې ده، هغه موقع تا ته راشي، ته د هغې خلاف ورزي کوې که نه، نو دا به در یادېږي خامخا چې د دې خلاف څه خبره خو ما اورېدلې وه. نو هغه بیا د سړي راهنمایه کې هغه خبره ورته کلیک کېږي. نو بهرحال دا ملګري راغلي د دې دپاره دي، د دې بیان نن پاتې شو، موږ د دې شکریا ادا کوو، او د دغه دپاره راغلي په موږ پسې کوڅې ته راځي، کور دروازه ټکوي چې بھائی تاسو ماحول ته راشئ، ماحول ته راشئ. دا د الله پاک نظام دی چې تاسو اورېدلي د دې نه چې 4 میاشتې ابتدایي نصاب دی، 4 میاشتې ابتدایي نصاب دی. نو ما یو ملګري نه تپوس وکړو، مشر تبلیغي دی زموږ کلي کې، ما ورسره چې ګپ شپ آزاد دی، نو ما د دې 4 میاشتو څه مطلب دی؟ د 4 میاشتې اولنی نصاب دی، نو ما نصاب د ولې دی؟ 3 میاشتې ولې نه دی؟ 2 میاشتې ولې نه دی؟ یا 5 میاشتې ولې نه دی؟ په دې کې څه حکمت دی، څه فلسفه ده په کې؟ د بزرګانو چې دا نصاب ایښود دی، څه دپاره ایښود دی؟ هغې دا خو ما ته پته نشته. نو ما ګوره دا د الله نظام دی چې انساني طبیعت په 40 ورځو کې بدلیږي. هر 40 ورځې پس چې دی په کم ماحول کې 40 ورځې مسلسل پاتې شو، د هغه ماحول اثر به دی اخلي. نو چې کله یو تبلیغي د کور نه وځي 4 میاشتو له، او دی 1 میاشت 40 ورځې، اولنۍ 40 ورځې د تبلیغ په دې کار کې پاتې شي، نو هغه د کلي ماحول بدل شي، دی د تبلیغ ماحول ته راواوړي. دا چې 40 ورځې کله نورې دغه شي، نو دی د تبلیغ په ماحول کې عادت شي، دا عادت واخلي، او 40 ورځې پسې دغه عادت پوخ شي. 3 40 ورځو کې دا عادت پوخ شي. نو چې هغه پوخ شي کله که نه، نو هغه تاسو خبره به اورېدلي، انقلاب راوستل اسان کار دی، خو دا برقرار ساتل ګران کار دی. انقلاب په 3 ورځو کې راځي، سړی سې روزه ولګي، بیا تسبیح راغستي، یو جومات ته په ټایم راځي، خو بیا 3 ورځې پس بیا بدلي، 3 ورځې پسې بیا ماحول بدل کړی. نو دې وجې نه بزرګان ورته وایي چې هلکه 4 میاشتې دې ولګولې، خو اوس به ګورئ کال کې چله لګې، میاشت کې بس روزه لګې، او راتلونکي جومات سره به نصرت کې، او شبې جمعې له به دې مرکز ته به حاضري کې، دغه شان ګشت به کې او تعلیم به کې. نو چې هغه څوک نه کوي، نو بیا داسې بیا هغه خراب شي. دغه چلونه چې څوک نه کوي، 4 میاشتو والا بیا ګډوډ شي. نو دغه انقلاب برقرار ساتلو هغه ماحول دی، هغه ماحول سره چې ټچ پاتې نه شي، نو بیا خبره ورانه شي. نو دا دغه درخواست دی تاسو ته چې دی راغلي دي دغه دپاره چې مونږ ته وایي تاسو ماحول ته راشي. نو که چا سره لږ ټیم وي، که ډېر ټیم وي، شب جمعه سې روزه هغې اهتمام کوئ، د هغې دپاره وخت فارغوئ، او که دغه ډېر وخت څوک ورکړی شي، نو هغه به ډېره بهتره خبره. الله یې ټول له د عمل توفیق راکړي. دا بل آیت اوږدېږي بیا بس دی.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کله چې تاسو قتل کو یو کس فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا نو تاسو ګډوډ شئ د عباره کې والله مخرج الله پاک راوستونکی دی ما هغه قاتل کنتم تکتمون چې تاسو پټو هغې لره فقلنا اضربوه ویل موږ چې ووهئ دې مړي لره ببعضها ببعض جسدها و بعضې حصې د بدن د کذلک یحیي الله الموتى دغه رنګې ژوندي کوي الله پاک مړي ویریکم آیاته او خی تاسو آیاتونه خپل لعلکم تعقلون دې بارې تاسو عقل وکئ ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک پس د دې نه فهیه کالحجاره نو دا شو په شان د کاڼي او اشد قسوه یا د هغې نه هم زیات سخت وان من الحجارة او یقینا ځینې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې روان شي هغې نه نهرونه بهیږي هغې نه نهرونه وان منها یقینا ځینې د دې کاڼو نه لما هغه دي یشقق چې هغه وچوي فیخرج منه الماء نو لږې اوبه ترې راوځي وان منها او یقینا ځینې د دې کاڼو نه لما هغه دي یهبط چې راورغړي من خشیت الله د الله د یرې نه وما الله بغافل نه دی الله پاک بې خبره عما د هغې نه تعملون چې تاسو عمل کوئ د الله پاک یو جمالی صفتونه دي یو جلالی صفتونه دي نو هر مخلوق د الله پاک د جمال نه د محرومه کېدو نه یریږي چې د الله پاک د نرمي او د رحمت د هغې نه زه چېرته محروم پاتې نه شم دا د یو قسم یره ده او د جلال نه یریږي چې هسې نه د الله پاک غصه راته مخامخ شي دا نه ماته څه نقصان ونه رسي همدا د هر مخلوق سره دا یریږي علاوه د انسان جی مفتی صاحب نه تاسو مختصر خبره وکړئ خیر دی لږه وکړئ تاسو خیر دی ها ښه جي ښه صحیح اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد